بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. دینا مخی مصنف علیہ الرحمت دا خبر ذکر کړلا چې ما ته چا وی بلکې حکم راته وکړو چې زه یو کتاب ولیکم په علم صرف کې، لکه مخکې چې می کتاب لیکلی و په علم نحو کې، او هغه معتبر کتاب و په خلکو کې مشهور او مفید کتاب و. نو دغسې کتاب زه په علم نحو صرف کې هم ولیکم. د الله نه دعا وغوښته دا هغه شیطي کو خو چې څه چلو په دې دا هم صرف په تاسو کې نه ځای څه دا لاندې په دې کې دا شی غلط دی. ما هو هغه من د مسجد کو دا هغه بل ما کې نه تاسو باندې څه کوي. خاص غټي کار څه شي دا نه څه کیږي دا د دې شي د خلاف ما هغه پوهه ما په وطن نه دا صحیح دې راځي ما د دې لپاره خپل وارسو او باندې چې دی تاسو ته وړاندې راځي څه چې کوي د دعا نه بعد خبره وکړه چې التصریف علم بأصول. علم صرف یو علم دی په داسې قواعدو باندې یعرف بها چې پیژندلی شي په دغه قواعدو باندې احوال ابنیة الكلمة التي احوال دا اوزان دا هغه کلماتو لیست باعراب چې متلبس نه په اعراب باندې. التصریف لفظ وي نو ما تاسو ته مخکې خبره واضحه کړې وه چې د علم ته علم صرف هم وایي او علم تصریف هم وایي. د هغې وجې ته ضرورت نشته. بأصول داسې قواعدو باندې، اصول د اصل جمع ده، قاعدې ته ویلی کېږي چې کومه قاعده قانون په یو علم کې جوړ وي د هغې د جزئیاتو او د هغې د مسایلو د حل کولو دپاره هغې ته اصل وي، هغې ته قانون وي. او اصل چې کومه دی لفظي معنا بنیاد دی. یعرف بها پیژندلی شي په دغه اصولو باندې. دا ها ضمیر په بها کې اصولو ته راجع دی. احوال ابنیة الکلمة التي احوال دا اوزانو دا هغه کلماتو. احوال جمع دا حال دا. ابنیة دا افعلة په وزن باندې دا جمع دا. دا بناء بنا یبنی بناء دا کې مصدر مستعمل دی. ابنیتون افعلتون په وزن باندې جمع ده او دا جمع قلت ده.
فعلة فعلة افعل افعال دا د جمع قلت اوزان دي. او تاسو ته دا خبره معلومه ده چې جمع قلت دلالت کوي د دریو نه تر د نحو یا د لسو پورې بنا بر اختلاف مذهبین. بعض علماء وایي د نحو پورې، مطلب دا چې نحو پکې داخل دی، او بعض علماء وایي د دریو نه والا تر د لسو پورې دلالت کوي، لسم پکې داخل دی. د دې اول قول په بنا باندې لسم پکې نه دی داخل، دغه ځای نه بیا د جمع کسرت استعمال شروع کی. او باندې وایي چې نه دا لسم پکې داخل دی، نو د یو لسم نه به د جمع کسرت استعمال شروع کی. فرق وایي کنه. ها په ډیرو بشمار مقاماتو کې دغه شی استعمال راغلی دی. او یو خبره ده چې یاره دا جمع قلته چې دې ته وایي چې د دریو نه والا تر نحو یا د لسو پورې د دې استعمال راځي، دا دې دپاره وضع ده. نو د دې ټکي نه دا معلومه شوه چې د جمع کسرت استعمال با په دریو څلورو پنځو دې دپاره دی، نحو دپاره به نه وي، د هغې نه د زیاتو دپاره وایي. د جمع کسرت استعمال به د اخوا دپاره وي. حالانکې په کلام د عربو کې، په قرآن مجید کې، په احادیثو کې جمع کسرت په مفضل د جمع قلت استعمال شوی ده. وایي خبره باندې قرآن شریف کې الله وی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. دغه د ټکي او سره ښکاره راغلی ثلاثه او قروء فعول وزن دی، او فعول وزن دا د جمع کسرت دی، د جمع قلت نه دی. جمع کسرت دی، د جمع قلت نه دی. چې د جمع قلت وزن نشو دا قروء لفظ دی ول استعمال کوي. دی وجه علماء فرمایي چې د جمع قلت کې چې څنګه دوه قول دي، نو دا دوه قوله په جمع کسرت کې دي. یو قول دا دی چې د جمع کسرت اطلاق دا د دریو نه والا تر د ما لا نهایت له پورا اپ ټو انفینیټي د نه ختمېدو پورې څومره چې ډېري نو بیا به جمع کسرت وي. خو اطلاق مې د کوم ځای نه کېږي؟ او بعض علماء وایي چې نه، اطلاق دی د لسو یا د یولسو نه والا تر د ما لا نهایت له پورې کېږي. نو هغې باندې دغه اعتراض راځي چې بیا دا ثلاثه قروء دا خو د جمع کسرت وزن دی، نو دا دې ولې د جمع قلت په ځای کې استعمال کړی دی؟ وایي جواب یې کوي چې دا کله کله په طریقې د شذوذ باندې یا مجازا استعمالېږي. دا حقیقت دی چې جمع کسرت وضع شوې ده د لسو او تر د ما لا نهایت له پورې، د نحو تر د ما لا نهایت له پورې، خو مجازا استعمال په جمع قلت کې کېږي. خبره پوه شوې؟ بهرحال احوال ابنیة الکلمه، کلم د کلمتون جمع ده. او دا خبره تا ځان له کافیو کې ویلې ده. کوم ځای کې ویلې ده؟ کافیو کې ځان له دا خبره نه ورته کړې ده. مونږ هغې نه نه ځو ښه، مونږ خپله سلفي خبره پکې کوو. کلم د کلمتون جمع ده او دا ماخوذ دی د کلمه یکلمون یا د کلمه یکلمون. سمع او ضربه باندې باب قیاس دی. سمع او ضربه باندې باب قیاس دی. کلمون د دې نه مصدر راغلی،
کلمون د دې نه مصدر راغلی او ویل کېږي زخم ته لغوي معنی یې څه ده؟ زخم. کلمتون ته نه مصدر راغلی دی هغه ویل کېږي تلفظ کولو ته په یو ټکي دوه ټکو درې ټکو باندې خیال کې به راشي خبره. د کلمتون جمع کلام راځي او د کلمتون جمع کلمون راځي دواړه جمع مستعملیږي. د دې زخم او د دې کلمې او د کلام یو بل سره مناسبت څه دی؟ دا قانون دی چې د جمع د یو لفظ لغوي معنا وي د هغې اصطلاحي معنا وي نو د اصطلاحي او د لغوي معنا په منځ کې به څه نه څه مناسبت وي څه نه څه مناسبت به وي. مطلب پوه شوې دلته څه مناسبت دی د زخم او د کلام او د کلمې یو مناسبت شته. په دې ژبه هم سړی زخمي کېږي په دې ژبه هم سړی زخمي کېږي او د زخم په آلې باندې سړی زخمي کېږي خو د زخم په آلې باندې د انسان ظاهري بدن او ظاهري اعضاء مجروح شي او په ژبه باندې د انسان زړه مجروح کېږي انسان زړه مجروح کېږي. ګور یو سړی دی په چاقو په چاړه باندې وو نو لاس باندې ولا زخمي کړي که د اخر ظاهر کې زخم دی راغلی نو یو سړي ته یې کنځل وکړه هغه زړه زخمي شي که زخمي نه شي سړي ته یې وویل چې ملا ستا په نیا د دې چپ نه راوګرځېدم هغه خفه شو مطلب پوه شوې دا خو ښه ونه کړو چپ ته چې که راودانګې هغه به خو چور چور شي شلو کالو بېرته جینۍ ده خیال کې راغله نو دا خو به مړه شي یو سړی ته دې دا ورسېد هغه مولا د الله وبخښي ډېر لوی عالم ډېر شي ډېر لوی بزرګ و خو کنځل به یې کول ډېر خواږه خواږه منډېنار کنځل به یې کول نو یو کندهاري طالب ولې مې چې یاره دا مولا خو کنځل کوي او زه خو ورته ټینګېږم نه په راتې په لاره ځمه سبق له نو مخکې ورته راټولې کنځلې کوم چې څه کنځلې ورتلې نو هغې یې وکړې په لارې باندې مولا ته یې وکړه چې مولا ته یې کنځلې وکړې هغه مولا ورته بیا ناستې سبق ورته وایي چې هغه ورته کوم کنځل وکړې ویې دا شوي دا بیا بیا ورته بل کار ویې دا شي بیا خو پې پوهه نه و چې دا څه وایي بله ورته وایي مولا ورته وایي چې مولا ستا په مور باندې د اسمان نه راودانګه وی مولا خو دغه سمه خوځوه ستا په مور وې د عرش معلا دا نه وشي دا کنځل پکې نه وشي وی ولې که چې یاد بیا کې مرانه نو چې اوس ته یو چاته کنځل وکړي نو هغه توره دې پسې نه ده راغلې چاړه دې پسې نه ده راغلې خو د هغه زړه دې زخمي که د دې وجې نه انکو کې وایي جراحات السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان فرحم د نیزې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم فرحم د نیزې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم دی بد فرهر د ژبې شي د عمر سرسم نه چې چاته دې کنځل وکړه دا به پیغور دې ورته وکړه دا به بیا نه ختمېږي دا به هغه په زړه کې ساتي او که په چاقو چاړه دې وو بیا به ښه شي جرګه به باندې وکړي 10,000 روپۍ به درکړي بس خبره ختمه پوه شي مطلب باندې نو د کلم لغوي معنا هغه زخم دی دلته مراد کې د لغوي معنا نه ده اصطلاحي معنا ده مناسبت مې درته لغوي او د اصطلاحي معنا په مختصر انداز کې ذکر وکړو چې تا په متول انداز کې پال کلمتو لفظونو زیات زده کړی دی خبره باندې پوه شوې لہذا
دا کلمون جمع شوا. اوزان دا کلمات دا سے کلمات لیست بإعراب چه متلبس نہیں پر اعراب باندی. پدی کی احتراز دا نحو نوکو ذکر پا نحو کیم خلق اوزان دا کلمات استعمالی. سوک مخی کی سوک رسو کی سوک عاد چتا فی ان راوی چتا فی کان راوی انتا کی تعلق دے دا دے کلمات و متلبس دی دا کلمات دا پا اعراب باندی پا بنا باندی پا رفع باندی پا نصب پا جر باندی پا انصراف پا عدم انصراف باندی او دلتا سوئی لیست بی اعراب دا اعراب سروے تعلق نہیں متلبس بنی پا اعراب باندی. دا ہم جو تعلیف دے دا علم تصریف دفارا. وابنیت الاسم الاصول ثلاثیت ورباعیت وخماسیت. کیونکہ اب خطرناک رازی لگ بزان ساتھی خواه. اوزان دا اسم چی اصل دی دری دی. وابنیت الاسم الاصول ثلاثتن دا پٹ بروک کے دا دی ثلاثیتن او دا الاصول با دی منز کے دا غزه که موگا اولان دی بپا که رویسی کس کمرانی دا مبتدا دا وغیر خبر دی دا غچه دا دو بران دی دا غشه دا بپا چوش مبتدا و خبر دی او دا رستو بیان دی دا ابنیت الاسم الاصول اوزان دا اسم که ابتداء دی اصولی دی بنیادی دی دا دری دی ثلاثیت و رباعیت و خماسیت. یو ثلاثی دی نو ثلاثی دیتا ویلے کی چه باغی کی ابتداءً دری حرفون موجود دی. ابتداءً دری حرفون پر اصل کے موجود دی. رباعیت اگتا ویلے کی چاری کی ابتداءً سلور حرفون موجود دی. او خماسیت اگا اسم تا ویلے کی کہ باغی کی ابتداءً پینز حرفون موجود دا آواز اس رسی کے نرسی. ثلاثیت مثال دے مثال رجل مثال دے بل مثالی ہوا ہے زیدن ہوا ہے ان کے سکو کچھ دریٹی کی پکی دا ابتداء نراغی. جعفر دا رباعیو مثال دے رجل فعل په وزن دی او جعفر د فعل په وزن باندې او سفرجل دا د خماسي مثال دی. سفرجل دا یو ښکلي او قیمتي نیوله د مڼې په شان دی. مطلب پوه شئ دا پنځه ټکو والا صنفارا جی مولا سفرجل نو دا درې اوزان دا دا اسم شو. وابنیت الفعل ثلاثیت و رباعیت و اوزان دا فعل ثلاثی دی او رباعی دی. ثلاثی او رباعی لکه ضربہ دا ثلاثی مثال دی. ضربون دا ثلاثی مثال دی. خود فعل مثال پیش رو دلتا لکه مخی دا اسم خبری اکرا. رباعیت لکه دحرجہ بعثرہ دا دا رباعی مثال دی. نو دا ثلاثی دا پارا موضوع بهی فعللا او دا رباعی دا پارا موضوع بهی فعللا. موضوع بهی موضوع ضربلا او موضوع بعصرا او دحرج مثال پتا والبانی دیخوا اس ملا دا اعتراضو کو پتا باندی چه دا اوزان دا اسم دری ذکر کرن او اوزان دا فعلی دو ذکر کرن دا ہوئی تو کار خدا وچی یا دا اسم اهم دو اوزان ہے او دا فعل هم دری اوزان ہے. دوڑا برابر شعر کا خود دوڑا روڑا بھی ویرون بھی خدا یو سکن یو نا سکن روڑا دی ٹک دا منما دا یوی مور نراوتی دا یوی کریمی نراوتی خون فرق بکشتا دے فرق بکی موجود دے آگا دا دے کنا چه دا گردانونا پا اسم کی کم دی. گردانونا پا اسم کی کم دی کہ جامع تو راکلے نو داگی دری مرتبی دی سوئی
واحد تسنیه او جمع دا په رباعیو کې دي دا په ثلاثیو کې دي او دا په خماسیو کې دي دا دي اوزان هغه کم دي دا دي اوزان لږ دي دا دي اوزان او بل دا ده چې دا دي ګردانونه نشته شپه خو لږ دي او د فعل ګردانونه ډېر زیات دي یو د ماضي ګردان را شروع کړه یو د مضارع ګردان را شروع کړه دغه رنګ بیا د رباعیو ګردانونه او بیا د ثلاثي مزید او بیا چې کوم د رباعي مزید دا ګردانونه را شروع کړه نو د شپاړسمې مثالې پورې ختم نشي خیال کې راغله نو د دې وجې نه دا اوزان د اسم چې کله داسې شوه او بل دا ده چې ګردانونه پکې عام طور مونږه مختصر یو ټکی وایو او مختصر ټکی دا دی چې بنا د فعل په ثقل باندې ده او بنا د اسم په تخفیف باندې ده د دې ثقل او د دې تخفیف څه وجه ده یا بنا د فعل په ثقل ده او بنا د اسم په تخفیف ده نو وجه دغه ده چې په فعل کې ګردانونه ډېر وي او په اسم کې ګردانونه لږ دي خبره باندې پوه شوې نو په دې لحاظ باندې د اسم دپاره اوزان په کلام د عربو کې درې مقرر شي او د فعل دپاره اوزان په کلام د عربو کې دوه مقرر شو خیال کې به راشي خبره ويعبر عنها بالفاء والعين واللام وما زال بلا من ثانية يعني ما دې ځای کې څه تنیش دی پاڼه اړو لکه وروکا سترګې باندې رڼا کوم خیال کې مرادي خو دې ځای کې څه خاص خبره اسې ځان کې ستړی کول دي مطلب پوه شئ نو هسې نه چې ته خفه شي او سبا وکړ اخیستي چې دا مولا خو چې کوم دی نو پیر بابا یادوي او مطلب نه باندې پوه شئ که نه پیر بابا باید یاد کړم خو لږ صبر کوه چې یو ټکي کې ونښلو که نه نو بیا به پکې خبرې کوو ويعبر عنها بالفاء والعين واللام وما زاد بلام ثانية وثالثة ويعبر عنها تعبير کولی شي د دغه اوزانونه په اسم کې د دریو اوزانونه په فعل کې د دوو اوزانونه تعبیر کولی شي بالفاء په فا سره والعين په عین سره واللام په لام سره د حرف اول له تعبیر په فا سره کې د حرف ثانی له تعبیر په عین سره کې او د حرف ثالث له تعبیر په لام سره کې او دا هغه خاص حرکات سکنات ورکی تابل کتاب کې وي چې فعل به وي فاعل به وي فاعل به وي درجه ها دا کسفه اسماء کې به وګوري فاعل به وي لك رجل فاعل به وي لك زيد عمرا به وي لك فاعل كان ماشي لما كان دای اوزان بدل اعتبار د حرکاتو او د سکناتو باندې شو خو اولاني حرف نه تعبیر په فاتح او د دویم نه تعبیر په عین او د دریم نه تعبیر په لام سره کې وما زاد بلا مثاليه او هغه حرف چې سیواوي د دریونه نو هغه وایي شو کنه يعبر بلا مثاليه دا غینه په تعبیر په لام مثالي سره کې وثالثه کله دا نو په څه ورخو بیا په تعبیر په لام ثالث سره کې لکه د جعفرون نبا تعبیر په فعلنون سره کې فعل حرف اول شو عین دی حرف ثانی شو لام دی حرف ثالث شو لام ثانی دی حرف رابع شو او بیا سفرجلون فعللون سفرجلون فعللون درې لامونه اخر کې راغلي اول فا درم عین درم لام اول سلورم لام ثانی او پنځم لام ثالث دا حروف اصلیه دي حروف اصلیه به وي بیا که زاید وي نو زاید خبره وروسته را روانه نه کوو که زایدو د هغې زیاتې خبره خو ته به دلته دا ځوتې چې په دا لام چې اول دی په ثلاثیو کې نو هغې کې اول فعل نشته خو لام دی
دا حرف اصلي دی. او په رباعیو کې لام اول او لام ثاني دواړه حرف اصلي دي. او په خماسیو کې لام اول او ثاني او ثالث درې واړه حروف اصليه دي. حروف لکه مثال په تور تاسو کوی الکه د جعفرون وزن څه دی؟ د دې وزن نه مراد موضوع به. د وزن نه مراد څه؟ موضوع به. د تبوی فعلون الکه د سفر جنون وزن څه دی؟ مراد موضوع به د تبوی فعل لدن فعل او د سو کوی چې ترجمه د فعلون به ورته خبره نه سم اول روانه ده. التعبير دم حروفنا فاعل لا فاعل لام اول لام ثالث ثاني فاعل لام اول لام ثاني لام ثالث فدې سره تعبیر وکولای شي. موضوع به دا کله د بنا حروف راځي دا الفاظ برالي او بنا کله به برابرې پاري باندې ځای ويعبر عن زائد بنفسه. تعبیر وکولای شي د زائد حرف نه بخبل لته کم حرف کې زائد کړو په حروف زوائدو کې بدل راشي. حروف زوائد پیژنې کم دي سودي اذا لسي فرض لاسكي سودي لاسكي ولا تبلغ تقصكم چې حروف زائد سودي هغه وتوجه سألتمونيها تاسو ما نه دې تاسو کړو خو په اړه دې تاسو سره هغه ما ته تاسو سره کړو اوس راته وای ناغو دیوال یو متنسان په دې له سات کې دی په دې سات کې هیڅ هغه وټاله ته ویلې نه یې څنګه ناغو ته وی چې حویت السمانا فشیبنک حویت السمانا هويت السمانة فشيبنني وقد كنت قدما هويت السمانة. طبعا أقول هويت السمانة فشيبنني وقد كنت قدما هويت السمانة. يا علي ده بودايغان زوروا لما أقول ما نيرك dan magbagal na tayo po ba? Well, dama si Lala Kharakhdero po Zuano mazat may umaus ko bola siya. Magpalya kuri ki Yauday kasan Salor Malidiri. So, Yauday Ibrahim Ifani wa Allah di Gharif Rahmat. Yauday Ishaq Wazir wa Allah di Fahilan Umar ki Barakat Nabi. Yauday Abdul Rahman Asif wa او یو تا عبدالحلیم الله دې ټول په عمرونو کې علمونو کې خیر او زم پکې یو سره نیم وګیا وندیو پرورم نو موږ به څه د خرید دی کې سین په غاړه چکر لګول کله د دنیا په شپه باندې ته کار کوي خیال کړه نو زو مو هم د تخلې به ته بوسي حویت السمانه فشیبننی حویت السمان د سربوجی نه کو سره نیمه کوله نو بډای کړم وقد كنت قدما حویت السمان او دا خارخ مې سوسنه نه دی وقد كنت قدما د پخوانه چې کوم دی ما د جنا کو سره مینه کوله سپینې ګیرې زما عشق کوټه روپۍ کا سپینې ګیرې زما عشق کوټه روپۍ کا اوس نه قبلوي خولي په سودا خبر پولیس روپۍ کوټه شي یې سب نه دی د سپینې ګیرې زما عشق کوټه روپۍ کا اوس نه قبلوي خولي په سودا مطلب باندې پولیس بیادا کې نه بیادا اس برګي مونیم چې مو نو خبرې وکړم برګي لا تر اس برګي کوي ورته اجازه ته سنین دی بل شي مطلب پولیس چې د ایجوکیټډ طبقه په منځ کې کېنم نو ځان ورته بیا بل شي دا مشروع ځامي دا نه نو مشروعي خو ورته کېنه هغه ته بیا خپل مشروعي کو ساينس ته وتلاشم فزیکس کیمستري ته وتلاشم
انګلیش میتھس ته ورته لاړ شم نو په هغې باندې مولانا قاسم صاحب خبر دی زموږ یو فنکشن په هغې کې بیان و ډېر خوندور بیان یې وکړو د ساینسدانانو خبرې پکې وو نو هغه ساینس ماسټران یو بل مطلب چې دا خو موضوع باندې موږ ماته ښکاري سپین ږیری خبره پوه شوې او دغه یې دله په ساینس وایي ما ساینس هغه په بڑا باندې دی ساینس ته به صحیح ستا بیالوجي به صحیح دا شه زما حیات الحیوان وګوره خو دې په پردۍ ژبه کې وی دې په خپله ژبه کې وی دې په پردۍ ژبه کې ته به صحیح ستا فلسفه به صحیح دا شه زما میرزي او صدرا بحیرت الحکمت وګوره ته به خو تا په پردۍ ژبه کې وی تا پکې یو د شړشم بوټی راایساره کړی او یو دې پکې چینټخه راایساره کړې ده ساجده اپریشن دی ورنه کړی او که دې ونه نه کړی خبره پوه شي او موږ د بلا خلکو اپریشن ستا به خبره ولې خیال ته راشي نو حروف زواید الیوم تنساو بشاره جمع کړو شمارې که لس بیونه چا په حویط السمانه کې را جمع کړل چا په سألتمونیها کې را جمع کړل نو هغه ملا ورته په دریو طریقو څلور ځلې جواب ورکړه سألتمونیها تپوس کې رانه کړی الیوم تنساو نن دې بیا هېر کړه کل کې رانه بیا ورته څه وایي حویط السمانه وقد كنت قدما حویط السمانه په دې یو شعر کې ورته دوه پیرې وویلې څه په شان کې ورغلې دغې ته وایي حروف زواید خو دا به یاد وساتې کنه چې دا حروف زوایدو کې عموما به حرف علت سیوا کېږي حرف علت به سیوا کېږي دا نور به د هغې په مقابله کې کم سیوا کېږي سیوا کېږي به اصلي چې ته اوس ډېر راپاس کړي دا ته چې دلته سیوا شوي نو سیوا شوي ما خو انکار نه دی کړی کنه خدای دې بیا خو نه پاسه یعنې حروف علت دا د زیادت دپاره ډېر دي دوی کې زیادت ډېر راځي دا ډېر زاید کېږي او دا نور غریبانه دا کم کوز زاید کېږي کم کوز زاید کېږي چې کوم ځای کې حرف علت لانجه جوړوي نو هلته به نون اعرابي سیوا کېږي مثال په طور باندې اوس نون اعرابي به روانې چېرته د نون اعرابي خبره به کوو چېرته به تی سیوا کېږي ځکه دا په حویط السمانه کې شته که نه نو ویې فرمایل ويعبر عن الزائد بلفظه تعبیر به کولی شي د زائد نه په خپل لفظ څه مطلب که واو سیوا نو واو به وتړي که الف سیوا الف به وتړي او که یا سیوا وه نو یا به وتړي او که تا سیوا وه تا داسې هر یو حرف چې سیوا راغلی وي لکه تدحرجه دحرجه کې خودي وي که نه رباعي مجردو که نه تدحرجه کې تا په ابتدا کې راغله نو تدحرجه ته جوړ نه شه دا دلته کې تا د دې نه به ته اوس چې تا ته څوک وایي چې ماما ما ته د تدحرجه موصول به ووایه نو ته به ورته تفعلله وې تعبیر به د تا نه په چا سره کې خپل لفظ باندې په تا باندې به تعبیر کې خبره په خیال کې راشي افعله درته وایي استفعله درته څوک وایي نو د ابتدا کې الف سیوا شوی دی بیا وروسته حمزه شوی د غریب الف او اول ښه او الالفو بیا وروسته حمزه شوه د حرکت په وجه باندې نو ته به استفعله وې ځکه سین تیم پکې زاید دي که نه اقتدره کې تیم زایده ده که نه نو اقتدره افتعله به وې علی هذا القیاس خبره باندې پوه شوې الا المبدل من تاء الافتعال فانه بالتاء استثناء کوي د دې ما قبل نه چې ويعبر عن الزائد بلفظه د زائد نه تعبیر په خپل لفظ کولی شي الا المبدله مگر هغه حرف دا المبدله کې الف لام دا په معنا د الذي التي باندې دي هغه حرف چې بدل راغلی وي من تاء الافتعال د تې د افتعال نه فانه بالتاء نو بشکه د دې نه به تعبیر کولی شي په تا باندې ګوره فکر وکړه باب افتعال ته ضربه نقل کړه باب افتعال ته څوک نقل کړه نو سبا ته جوړ شي ضربه تی وایه اینه ما ته ابتدا کې ویلو چې هر لفظ چې ته د هغې نه څه جوړې یا د هغې اصل معلومې نو خپل اصل ذکر کې اذ ضربه
دلته سواد راغی په ځای د فعل د باب افتعال باندې نو تاسو یې ویلي چې په ځای د فعل د باب افتعال باندې سوار لس حروف سوري مانا حرف اتاس دا غاغان ساشت ضغط ضوی دا حروف دی سوار لس حروف دا چې په ځای د فا د باب افتعال باندې راشي نو دا تا د باب افتعال به ورته په داسې حرف بدلی چې هم د تا سره مناسبتي او ستا سره نه هم د تا سره مناسبتي او هم د فا د افتعال سره مناسبتي نو دلته کې تا راغله په ځای د فا د باب افتعال باندې سواد راغلی دی نو سواد کې استعلام اطلاق دی استعلام صفت پکې لري تا دا د ژبې د سره او د صنایعو د جړ نه ادا کېږي دلته به لفظ مخرج ته وګوري اوس به ته دا تا په داسې حرف بدل کړي چې د دې تا سره مناسبت او د ضاد سره مناسبت نو هغه بل ټکی نشي کېدی بغیر د طوا نه ځکه د طوا مناسبت د دې تا سره په مخرج کې او د ضاد سره په صفت کې دی دواړو کې استعلا دا د مستعلیو مطبقو نه دي مستعلیو مطبقو نه دي نو چې د هغې سره په استعلا اثبات نه ګوره هغې سره په صفت کې مناسبت او د کې سره په مخرج کې مناسبت خبره پوه شوې چې ته هم خفه نشي ته هم خفه نشي تب خبره دې نه ملا چاسي فیصله یې وکړه ملا د دواړو ملګري او پرای اوس د چا فیصله وکړه هغه یو ته وایي تم کوې دې بدلوي خو یو شی څنګه تم کوې دې بدلوي نو موږ ته خبره کوو چې سواد هم خفه نشي تا هم خفه نشي نو طوا مو ترې راوړه نو اضطرابت نه جوړ شي اضطرابه دلته پکې سم چې کم دی نسي ښه اطباق وکړه ښه استعلا پکې وکړه چې فتح خلکو ته ولېږي ښه اوس چې تا نه څوک تپوس وکړي دا خو تمهید وکړه خپلې خبرې ته راځو که نه چې هلکه د اضطرابه د دې موضوع به څه ده نو ته به داسې نه وایې افتعاله به نه وې که ته دا خو زاید دی او تاسو په کتاب کې ویلي ويعبر عن الزائد بنفسه نخرج نفعل مكة ورپسې لږ مخکې لاړ شه کنه الا المبتلى من تاء الافتعال فانه بالتاء مولانا دې ما ته وی یو 30 طالبان ناس ما ته وی چې مولا حدیث کې راغلی يصوموا للويته وافطروا للويته تاسو به دا چې کوم دی نو میاشتې دلې او چې دا وجم نیولې ده نو دې حدیث لږ مخکې پسې لاړ شي لږ مخکې لاړ شي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فسيبوا ويل للمصلين الذين هم يراءون فسيبوا كنا خدای دې بیا بس مې ته کوملای بل سورني لما دا دې بل حدیث وایي ټول خلک ګمراه دا شهادت د کوم په یو د دوه مولیانو په شهادت خو قاضي یو سړی مړ کول شي او د دوه گواهانو په شهادت باندې ټول قوم روزه نشي دا لاندې وسکي چې څومره لري دی واپس دا چې نه کوي بس کې په کوم کور کې راځي شاپین دراوږي غلا بار باندې شي خو چې دا په کور کې ناس دي دا وسکي ټول خلک نه دي شي ممکن نه ده څومره نو ما ودري مې رسو په سلاشه فإن غم عليكم الهلال من شعبان فعليكم عدوا 30 من شعبان حديث پورا کړی دی به خو نه واسه دلته ټکی پورا کا ويعبر عن الزائد بنفسه الا المبتلى من دای فإنه بالدای لهذا چې ستانه چې تاسو کو چې دا از طابا د دې موضوع به سره ته وته افتعالا په خبره پوه شئ شاو خواهد باید چه پوشو فإنه بالتای بشکا د دې نه تعبیر کولای شي په تاسو ما دا خیالو پرون چې زه به د جمعې په ورځ باندې دمه وکړم بیا به وغځومه او ملاس به ما خیر به دا ملا راشي ملا پاسې ته نه پاسې د منځه ټیم دی خبره باندې پوه شئ دا الله پاک دی ول علم با عمل اول کې دا هدایت الله دا زما ډېر خدمت کوي هر وخت سړي 20 غنټې بس ما سره کوي
نو دې باندې کاغه خو هغه سم د سارا وروره جی تاسو تقریر لراشي سکول نه ټلیفون وشو په سکول کې زموږ قانونو چې د جمعې په ورځ به ما تقریر کوو نو تاسو جی تقریر لراشي ساده سره پاسې خوب پاتې کول شي دا تقریر چې مې وکړ بیا لاړو بل ځای ته بابا مړو هغه بخښو بابا بخښل زموږ بخښل شوي موږ خو جنت ته ورسو بیا پرې راځو پوه شوې او که دا 50 روپۍ راکړي نو راشه کوي 50 روپۍ راکړي بیا راشه کوي بیا خو جنت فردوس ټول هغه ورکو او بیا ول اته واړه جنتونه ورکو دا باندې مولا خو اته واړه دې دې مې خو ما سمون دسي اته واړه جنتونه ته هغه ورکو دا هغه نه چراله بیا په کې د جمعې ته یاسو نو ټول اورز مې په غږې کېدو زمونږ مثال د وړاندې راوړل هیڅ پکې نشته نو مې زما پرون ورځ دما پیرا کوم د مارې بلې غفش هغه نورم په سيستم کې ځای وته شو هغه کوی انا په واکې یو بیا دي مړې زمونږ د تاساتی موټر دی جوړ شي ستاساتی اتاساتی بس کله تیر پېچې کله بریک کراږي وخير ده ما استاذ نوصل فإنه بالتالي وإلا المكرر ده بلا استثناء ده كده بلا استثناء ايوه ما تعرف المعزوم تو قوار وجه بلا بالمركله ابلش بچا بیان لبوتی ما او ته ویل چې ما خان د مانځ څخه بیماری ما خان د مانځ نه پښوا چې څنګه سلام وګرځي زه به 15 منټه بیان کوم بیا فار یفر روان اختیار خبره پوښي هغه ورا قاری صاحب کې ناشته اوس کو قاریان سره نه فهمو د ضروره د قران د سره شروع کړي به دې نه لري بیا اخر کله چې بیا دې بل دې خرج کبه دا خوشي کړه مقابله کله پکې اعوذ بالله شروع کړي بیا پکې بسم الله شروع بیا بل دې کې بل دې شروع کړي بیا پکې بسم الله شروع دې مګین تا غوړي کړه کیا کړه نیمه ګنټه تلاوت بل بیا پسې نافوان ورخاتو هغه نافوان غریب ما ته معلوم دی هغه چې مختصره نافوانی کې 20 منټه ما سره برګر نه سمه آشنا راځم د جزو چر هغه کله مې کولاو هغه ته بس هغه کله موټر نو بس ګاډي نو بس چې خبرې کې څنګه کوي سړی را وځي ټول راوته مې ورو ما سوتان درشم ته بیمار پیژنې تاته ویل چې ما خام نه پس به ما بیان او دا کوم ما سوتان ته ورسو مې بس دا غلې لاړ دا څه باندې شو دا څه چې ما پس لپاره او باندې کوی څه او بس یې ستاره راوځي دا کومه علاقه نه دا لا انجی دي ته دا ما ته وځي مو کې د لاشا سره راغله لاسمنت دا تقریر هم کوي سپلا ما دا نه بچي کیو دا آسان کار کول لمر على فوق خو شو او بیا وځو په دې کې چیرسکو هغه چې نس کوم مال خلک نه یو پیالي ګټ بوسي یو پیالي بوس هغه پیالي نس نیمه نس پیالي کې نو هغه چې څنګه پخکړي نو هغه د خوراک نه دا پر نه پر نو نیمه ګټه په چیرو کې شي وخت د خلکو خلکو بیماری کو کله بیماری هم په بیماری دا خیال دې خبره ما تخيل كواسا وإلا المكرر عقب شو بما قبل واني دا تا دا افتعال دا چه بدل راغلی دا غیل بتعبیر بتا سره کولی شي وإلا المكرر او مگر هغه حرف چې هغه مکرر شوی للالحاق او لغیره دا پاره د الحاق یا دا پاره د غیر الحاق الحاق په جنګ کې الحاق دا پاره الحاق د پاره تکرار راغلی دا مزید رباعی و مجرد سره رباعی و مزید سره ثلاثی و مجرد سره د دې سره چې کوم دنو الحاق راغلی یعنی وزن دا سره هغه ملحق به وي دا ملحق وي دا ملحق وي نو د الحاق د پاره چې کوم حرف سیوا شوی
یا د غیر الحاق لپاره د غیر الحاق لپاره چې سیوا شوی لکه په باب تفعیل کې عین کلمه باب تفعیل کې عین کلمه ده د الحاق مسئله او د الحاق اوزان دا رسو په تفصیل سره چې کوم دی روان دي ښه دی وخت موږ د الحاق ګردانونه تاسو نشو کولای بیا دا غیره مسله جوړیږي وخت ډیر تیزی نو د الحاق د پاره یو لفظ یو حرف سیوا شوی نو دغه په تعبیر 50 سره کې یا د غیر الحاق د پاره الحاق د پاره نه خو الحاق د پاره نه خو د چا د پاره د بلې معنا د پاره لکه د عین کلمه د باب تفعیل شو فانه يعبر بما تقدمه دغه په تعبیر کولای شي په ما قبل سره دغه چې مخکې کوم ټکی دی دې چې په چا کې مکرر شوی دی لکه مثال په تور کرامه لفظ دی کرامه باب تفعیل لګا نو عین کلمه په مجردو کې په کرامه کې راو اوس دغه راو مکرر شو نو چې تا تعبیر د اول رانه په عین کلمې سره کو نو دویم رانه به هم په عین کلمې سره کوي دویم هم په عین کلمې سره د دویم رانه تعبیر په عین کلمې سره کوي نو کته له څوک تاسو کی چې د کرامه د دې موضوع به صدا نو ته چې کوم دې دا خبره وکي چې د دې موضوع به چې کوم دې هغه فعلنا بلوه اخو رباعي مجرد ده یا چې کوم دې ملحقات ده کله کې بلا شي خبره د دې په تعبیر په ما خبره استاد چې په دې ملحقاتو کې حکم حرف چې سیوا کېږي معلومي خو په دې باب تفعیل کې چې دا کوم حرف سیوا دی دا کوم یو دی دا اړین نه عین کلمه ده کنه دې کې تکرار راغلی دی کنه نو آیا دا اول را دا زائد ده که اصلي ده دا دویم را زائد ده او که اصلي ده په مطلب پوهیږي د بعض علماء د دا مذهب دی د بعض علماء دا مذهب دی چې دا را اوله زائد ده را اوله ځکه دا ساکنه ده او عموما چې کوم یو حرف زائد کیږي نو هغه به ساکن مخکې یو لیدلو خبره کنه نو را اوله ساکنه ده خو جمهور علماء وایي چې دا را اوله نه ده ساکنه را اوله رستو ساکن کړی شوی ده زائد شوی ده دا دویمه خو بیا متجانسین جمع شو نو تا د ادغام د پاره را اوله ساکنه کړه نو کرامه دې پکې وي متواني پوښي خبره خیال کړئ شي نه بهر حال او دا باب تفعیل کې د دې د زیادت د تعبیت لپاره ها فإنه بما تقدمه وإن كان من حروف الزيادة اگر که وی دغه حرف چې زائد شوی د الحاق یا د غیر الحاق د پاره دا د حروف زوائد دي حروف زیادت تامخ یو پیژندل چې لس حروف دي حروف زیادت نو کله د الحاق د پاره یو ټکی سیوا شوی او هغه د ظاهر کې د حروف زیادت نو خو ته به تعبیر په زائد سره نه کې ته به تعبیر چې کوم دی په هغه حرف سره کې چې د الحاق د چا سره راغلی دی د ملحق به کې چې په دغه مقام کې کوم ټکی وو ملحق به کې چې په دغه مقام کې کوم ټکی راغلی وو او دا غلطه تعبیر پس سره کاو نو په دې ملحق کې په هغه مقام کې اگر کو حرف زائد راغلی وو خود لما تعبیر په ما قبل سره کې اوس امثله روان دي تمام ښه امثله روان دي تمام الا بثبت الا
بثبت مگر که دغه زیادت د دې الحاق دپاره چې راغلی وو یا د غیر الحاق دپاره راغلی وو دا متلبسو په داسې دلیل باندې چې هغه دلالت کوو په دې خبره چې دا زیادت د الحاق دپاره نه دی، دا زیادت د معنا لپاره نه دی، دا د الحاق دپاره دی. دا چا لپاره دی؟ دا د الحاق دپاره دی. نو بیا به تعبیر په هغې ټکي سره کې کوم چې په ملحق به کې راغلی دی مثال ذکر کوي. ومن ثم او د دغې وجې نه چې د الحاق دپاره کوم ټکي سیوا شوي او هغه وي د حروفو زیادتونه او وي د الحاق دپاره، نو ته به د تعبیر په زائد حرف باندې نه کې. د دغې وجې نه کان حلتیت فعلیلا، کان حلتیت فعلیلا، حلتیت دا فعلی الوزن دی، دا لا فعلی تن، فعلی تن لفظ لري. لکه پیدا شه دا قرآن حلتیت یو تی خو پکې په اول کې راغلی، یعنی دا لام نه وروستو، او یو تی پکې په آخر کې راغلی. دا اوله تی د دې نه موږ تعبیر په لام سره کوو او د دې دویمې تی نه تعبیر هم په لام سره کوو، ځکه دا حلتیت دا ملحق دی او د دې ملحق به نه قیندي. ملحق به څه شی قیندي؟ قیندي پیژنې لاکین ته ویل کېږي. لاکین پیژنې که لاکین نه پیژنې ګروپ پیژنې چې بار پکې راځولندي. خدا یا زمانې ته یا زه نه یا زه نه خبره باندې پوه شوې. خدای دې حرم شریف ته بوځه چې هلته کې قنادیل ووینې، هلته څه ووینې؟ قنادیل ووینې. ښه دا حرم شریف ته ځکه یادو چې هم خرما هم ثواب، یعنې دلته د دې کټه سرو، د دې غټ خېټو، د دې خالي سرو، د دې په بنګلو کې هم لګېدلي، خو هغې ته مزه ښه د خانانو، د بانانو، د دلبرانو د دوی چې کوم دی د بنګلو ته مه خفه کېږئ، مه ورته ورځئ، اسره به در باندې وشي، خراب سر به در باندې وشي. مطلب باندې پوه شئ. زه ورته په وس سره نه ورځم، نه یم ورغلی ورته چېرته که چېرته څه فنکشن یې ومې غواړي نو بس دغه مې اخري او اول ځل کې اول او اخري ځکه نه څه خبرې وکړم چې هغه وشي. یو شادوحال ته چا ډوډۍ لګوي نو چې ډوډۍ لګوي چې ما دې څه وکتل، زما یو دوست و الله دې وبخښي اوس وفات شوی ډاکټر صاحب، نو چې ما وکتل نو خلک په ولاړه سرېدل او هغه چا چې موږ ته دعوت راکړی هغه ټول وکیلان وو. هلکه مې دا څه دي؟ ځان مې بلکل شوبړ نادیده مې تاسو چې خو چې دا خبره مې وکړه هغې وویل ما دا څه کوي داسې وي ولاړ دي ستا وي دا ډایننګ هال څه شی دی؟ ډایننګ هال دی مې دا خو ما ته ډانسینګ هال ښکاري، دا خو ما ته ډایننګ هال خو دې ته نه وایي، دا خو ډانسینګ هال دی. خدای دې بیا ونه باسه چې تاسو شرمېږئ په ولاړ هم تاسو خلکو له ډوډۍ راکړئ. ډاکټر صاحب دی چې ما زه خو سړی نه یم، انسان یم، مسلمان یم، ډوډۍ به په ځمکه خورم او دلته کې د ځمکې انتظام نشته، بلکې اوس یې هلو خورم، په شادوحال کې هلو خورم نشته. کوم ځای را روان شوم هغې ډېر ښه به وکړم ویل چې تاسو به نه ناستې انتظام کوئ، مې دا نور ځناور دا دې غویان راوستي. بس دغه مې اول ځل او ښه ځل شادوحال ته تللم، بیا ورته بل بیا پکې واده ما ته یې ویل شادوحال ته راشم، سوال هم نه دی کوي شادوحال ته ورځم. حلتیت دا تا دا پکې راغلی ده، نو دا ملحق دی، دا تا د الحاق دپاره راغلی ده.
دا د قندیل سره ملحق دی غیر ملحق دی او د قندیل وزن فعلیل دی په قندیل کې د دال اول نه تعبیر په لام سره شوی او رسو خو لام پکې بل خپل دی کنه بل خو هغه لام دی کنه فعلیل دی ځکه ملحق دی خو اصل څه دی ملحق دی کنه نو د حلتیت د دې او اخر کې اگر چې تا راغلی او تا چې کوم دی د حروف زوایدو نه ده تا د حروف زوایدو نه ده خو ته به تعبیر په زاید سره نه کې ځکه دا ملحق دی لہذا که تا نه څوک تپوس وکړي چې لالا د حلتیت موضوع به سره نو ته به ورته وایې چې د حلتیت موضوع به دا فعلي دی څه وایې فعلي ته به ورته نه وایې فعلي ته به ورته نه وایې په خبره باندې پوه شوې هلکه فعل څه ته وایي حلتیت شافعیه خو دې ویلي وه کنه پرموس انجا پیژنې یا خدا یا زمان توبه یا زنه و یا زنه دا پنساریان پیژنې دا د یوناني د وایانو سره ډیمونې چې خرڅوي وایي دغې ته پنساري وایي موږ په پښتو کې ورته پنساري وایي دا نوم سایلنټ دی دا د موږ چې کوم دی حذف کړی پنساري ورته وایي هغه پنساري ته ورشه یا ماما لګان جا راکړه نه بدله دونان جدر کی په 2 روپۍ باندې نو بس چې دلته کېښوده نو انشاءالله چې په دې نږدې علاقه کې به چې کوم دی بیا نږدې نشي کېناستلی که ډېر زکام والی وي چې پوټی دې ته وخوړه زکام به دې ورسره ښه شي دا جاوله ده جاوله د یو بوټي جاوله ده او هغه چې کوم دی جاوله څه جاوله کاڼه چې د دې بوټي نه دا بعضې بوټونه په خپله باندې یو خاص قسم کلکه نرمه ماده راوځي هغه بیا کلکه شي او یا داسې وي چې خلک ورته ټک ورکړي په تبر باندې د هغې نه اوبه غوندې راوځي هغه وچې شي ډېر عاجل شي په مطلب باندې پوه شوې لکه رانزړه رانزړه نه پېژني دا هم یو شی دی په غیبو ایمان راوړئ زه خیر دی خبره پوه شوې رانزړه دا ونه ده ونه د ځنګلاتو کې غټو غټو ځنګلاتو کې د دې ونې دا د نښتر یو قسم دی ښه د نښتر یو قسم دی نو د دې دا ډکي خلک دونه دونه پرېږدي او هغه په منګي کې واچي منګی پېژنې د پاسه کې سر بند کړي د پاسه کې سر بند کړي او دې منګي کې لاندې نرۍ سورې وکړي لاندې ورته جامګیر کړي جامګیر او د دې منګي نه ګیر چاپېره سکروټې واچوي دا یې ورته په منځ کې کېږي دا دننه ډکي چې کوم د زړه د بوټي دي دا پاخه شي دا وسوځي او د دې نه یو خاص قسم تیل وځي هغه جامګي کې هغه راوالي نو هغې چې کوم دی نو د مختلفو بیمارو لپاره استعمالي دې لپاره استعمالولی شي چې په ګرمۍ کې د ګرمي نه کېږي مستو کې به یو څاڅکی وکړي یو څاڅکی اصلي پیالۍ پکې لانجه باندې یو څاڅکی 2 څاڅکي مستو کې به وکړي اوس یې خلک په اسانه خوري تس کپسول ورته والي هغه دې ډک کړي او بس یو 2 جامه شملې او مستو ورپسې ورواړي پوه شوې نو یو خو ولې ماشي نه چیچي بل چې کوم دی کاټمل هغه به دې نه چیچي خیال کې راځي او بل ګرمي به دې نه کېږي روژه به د باندې یخه تېره شي دغې ته وایي رانزړه او دې ته وایي انجه دې ته څه وایي انجه ورته ویلی کېږي حلتیت انجه خبره باندې پوه شوې تا به کتابونو کې صرف لیکلي سامغون سامغون نو خاصیتون تشین دی که ته نه مولا نه تپوس وکړې چې ملا صاحب دا سامغون څه شی سامغون د څه شي جاوله دا جاولې د په دې د انجه د سامغون چې دا دلته حلتیت دی په پښتو کې څه معنا ده وایي ما د پښتو کې معنا نه راځي خو سامغون دی نو زه به تا ته د پښتو کې معناګانې کوم دلته نور ټکي م راځي تا ته به څه وایي ټکي به وایي مرغۍ ده ولا مرغۍ معلومه مرغۍ معلومه کې که نه کومه مرغۍ ده هر مرغۍ په پښتو کې نوم شته نشته دی په پښتو کې نوم نه اردو کې زده کړه انګریزۍ کې زده کړه
تخشى خبر لا ومن ثم ودغه وجنا چې یو حرف ساید شوی د الحاق د پاره او وی د حروف زوایدنا هم دغه وجنا کان حلتیت فعلیلا دا حلتیت لفظ چې په دې کې تا راغلی په اخر کې د الحاق د پاره راغلی دا او دغه حروف زوایدنا خو تعبیر دې نمونګه په زائد سره نه کوو تعبیر دې نمونګه چې کوم دی په لام سره کوو لا مثالي سره په دې وجه باندې چې دا حلتیت ملحق دی ملحق به قندیل دی اول ته تعبیر لامو دلته تعبیر په لام سره کې په دې خبره پوری شوې ما ته ته ویل وګوره لا فعليتا نلي مثلا خمن وسحلول وحسنون فعلول لا فعلول لذلك ولعدمه عبارة تبقوري بأرسل ذي موار نيم قوله عبارة تبقوري خبر واني بوشي بل مثال ذكر كي ومن ثم كان سحنون نقيما دي عطف دي فعطفون مدفون تفويقي دغه وجنه چې د حروف زوایدونه یو حرف د الحاق د پاره راغلي داغه به تعبیر په زائد سره نه کې داغه به تعبیر د ملحق به هیڅ چې کوم راغلي فاقل فضبتنا کې هم دغه وجنه سحنون او حسنون دا فعلول وزن دی کوم وزن دی په ضمه د فا او په اخر کې په وجود د لام باندې فعلول دی لا فعلون نه یعنی په وجود د نون باندې په اخر کې فعلون نه موصول به فعلون نه لذلك د دغه وجنه څه وجنه چې دلته زیادت د فار د الحاق راغلی دلته زیادت فسحنون کې دا نون د الحاق د فار زائد شوی او په حسنون کې دا نون د الحاق د فار زائد شوی بل یو وجه خدای شوکه لذلك دا لذلك دا آغا سره متعلق شو چې ورل کسا مکان حدید فعلی لا فعلی لذلك دا دغه وجنه چې د دې دا زیادت د الحاق د پاره راغلی اگر که حرف زائد دی نون د حروف زوایدونه دی کنه خبر باندې پوه شئ خود زیادت د اشاره پاره راغلی د الحاق د پاره راغلی دی ولی عدمه او بل د وجه د نشوالي د دې وزن نه چې فعلون دی فعلون په کلام د عربو کې نشته فعلول موجود دی فعلول موجود دی خو فعلون دا نشته دی سحنون څه ته وایي وجس چې راشي او دا ابتدا کې اساس کې ماس کې نری نری ولګي دې ته سحنون ویل کېږي او حسنون دا ګیري ته ویل کېږي دا ګیري د مولا خبره پوه شئ د دې اوږدې ګیري د اخري حیثیت ویل کېږي د اوږدې ګیري د اخري حیثیت چې کوم دی ویل کېږي خبره پوه شئ اوس په سحنون کې هم نون راغلی دا اخرانه نون ها او په حسنون کې نون راغلی اخرانه نو دې فعلون دی الکه دا ولې ذکا چې دا ملحقات ملحق به څوک دی ملحق به دی عصفور څه عصفور چې کوم دی چرچاني ته وایي څه ته ویل مرغۍ دا مرغۍ ښه دلته عابد او مراوي ګرځي را ګرځي هغې ته ویل کېږي عصفور او په عصفور کې په هغې کې نون شته نشته او د عصفور موصول به فعلول دی ممکن نه دی په هغې کې بل وزن که ته چې دا ولیدې خبره پوه شي بیا خو ورته سبا دې تپوس کې چې دا لمر رڼا ولیکئ خبره پوه شي د بدیهیاتو څوک تپوس نه کوي د بدیهیاتو څوک تپوس نه کوي بدیهي بس قرآنه سیز دی قرآنه خبره ده په مطلب باندې پوه شي هغه په سړی وایي چې هلکه اور ګرم دی نه مړه واسه اور لا اور باندې ګرم دی هلکه دا خو بدیهي خبره ده اور ګرم دی خو د دې خو نه باسه سیزي نه نه مړي دلیل په سره چې اور ګرم دی بس وبېلی سي
او دا لاس ولا په دې اور کې ورکړل خبره وایي کیسه ګور ګران دی کې یخ دی هغه وایي چې خو اوس ځانوال هم شي ځل نه اوري دا دلیل دا ثابتوم دا پیزه مذهب به استعمال بیا څلور مذهب وایي کار بیا نه کیږي نو دا بدیهي خبره دلیل نه غواړي کته ما دا وي چې دا سحنو دا عصفور د دې وزن فعلول ولې انا خدای بیا خو نه واسه نو بل واسه نه فرق ته جوړ بل وزن نفي اما دا حروف زوائد ولا لا كالجرالة ده عصفور وزن ما بلا خلافة فعلول وي او فعلول وزن بكلام ده عربو كنيشتا نسحنون وعسنون ده ملحق شو بملحق به عصفور كوري ده سحنون وده عسنون ده دوار وزنم فعلول شو وجه ولا يداويلا شدانون دا الحاق ده پاره دوی وجه ورنه داويلا چې دا نون چې دا وزن په کلام د عربو کې نشته دا داسې یو جوله ده چې هغه چې کوم دی دا خبرې خو خیر دلته چې تپوس نه دي په کار دا څه خبرې دي ها مفتیان نه تپوس په کار او دا هغې داسې یو جوله چې هغې کې خوند نشته هغې کې خوند نشته د غاښونو د مضبوطولو لپاره او که خوند پکې معمولي هم راغی نو هغې بیا په هغې باندې چې کوم دی نو دا روژه به ماتېږي ښه کوشش تک الا بثبت ها بالکل دا به ووایي دا بله خبره زونه هم نه ده دا د فقې خبره مثلا روژه به نه ماتېږي او علق دا هغې جاولې ته ویلی کېږي چې هغه لکه پلاستیک یو څیز وي په دې زمانه کې د پلاستیک یو څیز وي او هغې کې خوند نه وي نو هغې کې چې لکه کاڼی شو کاڼی که دې تېر شو روژه به ماتې شي کاڼی که دې تېر شي روژه به ماتې شي او کاڼی که دې هسې په خولې کې اړه وراړو نو ښه نه خو روژه به ماتېږي نه نو دا علق هغه جاوله ده چې هغې کې خوند نه وي که خوند پکې و هر څنګه خوند چې پکې و نو د هغې د تېرېدو امکان قوي دی په هغې باندې بیا روژه ماتېږي ښه دې مولا تپوس وکړه الا بثبتن په دې پوه نه شوم دا دې ته سره لږ بیا وګورئ وإن كان من حروف الزيادة إن فإنه بما تقدمه دا وإن كان من حروف الزيادة دا ما قبل سره ولګېد اگر که وي دغه حرف چې د الحاق دپاره سیوا شوي یا د غیر الحاق دپاره سیوا شوي دا سوي د حروفو زوایدو نه نو هم به د دنه تعبیر په حرف زاید سره نه کېږي د دنه به تعبیر په څه سره کېږي د دنه به تعبیر په څه سره کېږي په ما تقدمه سره به کېږي نو ما تقدمه که لام و لام باندې به تعبیر کېږي بل ټکی او بل ټکی د هغې هم سره دین دی الا بثبتن ها مگر په حال د کون د دغې زاید حرف کې چې د حروفو زوایدو نه دی د مکرر شوی دی دی متلبس دی په داسې دلیل باندې چې دلته دا تکرار دلته دا زیادت دا د الحاق دپاره هم نه دی او د بلې معنا دپاره هم دی لکه د باب تفعیل دپاره نو د ده نه به تعبیر چې کوم دی بیا په خپل لفظ باندې کېږي او دلته هغه دلیل موجود نه دی په حلقیب کې یا سحنون عسنون کې نه دی یعنی که داسې دلیل موجود و چې د حروفو زوایدو نه یو ټکی راغلی و او هغه د الحاق دپاره نه و او هغه د معنا دپاره نه و لکه په باب تفعیل کې نو بیا به د دغه نه تعبیر کېږي په حرف زاید سره تعبیر به د څه کېږي په حرف زاید سره لذلك ولعدمه یو د دې وجې نه چې دلته زیادت دا د الحاق دپاره راغلی دی او د ما قبل باندې تعبیر ولې عدم بل د نشوالي د فعلون نه په کلام د عربو کې فعلون وزن نشته فعلون په لامینو سره شته خو فعلون په نون سره چې کوم دی په آخر کې نشته وسحنون بالفتح ان صح ففعلون كحمدون وهو مختص بالعمل لندور فعلون
وهو سعفول وخرنوب سعيف وسمنان وفعلان وخزعان نادرون. یو ټکی د دغه مخکې نه دا معلوم شو چې په کلام د عربو کې فعلون وزن نشته او فعلون شته. دا خبره خو دې وپېژنده که نه؟ فعلون نشته او فعلون دا موجود. اوس یو بل خبره درته کوي وسحنون بالفتح فعلون. السحنون په ضمې د سین باندې او دا سحنون دی په فتحې د سین باندې. وسحنون بالفتح دا بالفتح ټکی او صدقې لپاره راوړي چې تا ته پته ولګي چې هسې نه چې ووایې چې دا هم سحنون دی. وسحنون سحنون په فتحې د فا کلي یعنې په فتحې د دې سین باندې. ان صح اول خو ثابت نه دی، اول خو ان صح که چرته ثابت شي، یعنې که چرته په کلام د عربو کې چا استعمال کړی. لکه بعضې ټکي داسې دي په کلام د عربو کې چې یو وزن د هغې ډېر زیات استعمال وي خو بل وزن د هغې ډېر کم استعمال وي. شوربتون خبره پوه شو شته که نه قرآن مجید کې فمن شرب منه فمن شرب منه ها نو شوربتون لفظ راغلی دی، غرفتون لفظ راغلی دی، غرفتون راغلی فعلتون وزن دی خو په دې کې غرفتون او شربتون هم شته. غرفتون او شربتون هم پکې موجود دی. شته په کلام د عربو کې خو چېرته یوې قبیلې استعمال کړی دی، یو قبیلې استعمال کړی. ملا ووایي فمن شربه دغه آیت یې ووایي نو دغه کې د غرفتون په ځای باندې غرفتون وي څه وي. او واورېدل کې حجاج ابن یوسف یو سړی و هغه وایي دا دې په کوم قول باندې دا غرفتون دی. هغه ویل که غرفتون پکې شته وایي 3 ورځو کې را پیدا کړلي که دې را پیدا نه کړ نو مړ کوم او مرګ خو هغه ته سکرات نه ښکارېده که دی روان شو یوې قبیلې ته ځي بلې قبیلې ته ځي بلې قبیلې ته ځي اخر یو ځای کې واورېده چې شربتن او غرفتن شربتن او غرفتن لفظ یې واورېده په فتحې د دې فا کلمې باندې. بس په خوشحالۍ را روان دی چې اوس به وګورم چې دا د فلانې قبیلې لغت دی. چا ته به ووایم حجاج ابن یوسف ته په لاره کې ورته چا خبر بې خبرې ویې نه ولي ویې حجاج ابن یوسف خو مړ شو ویې لکه د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایدمه مې ماستکې پیدا کړم هغه مړ شوی د هغه په مرګ خوشحاله شم که په دې کې خوشحاله شم د هغه په مرګ ډېر خوشحاله شم مطلب باندې پوه ځکه ظالم وانه شوی. نو هیله بعضې ټکي به داسې وي چې په کلام د عربو کې به کثیر مستعملي خو په فتحې کسرې سره په بندېدو سره به هغه چېرته قلیل یا اقل مستعملي خو وي به نو دې دا خبره کوي چې سحنون خو بېشماره دی دا فعلون وزن دی خو سحنون په فتحې د فې باندې اول شته ان صح که چېرې ثابت شي وي چېرته به فعلون دا بیا فعلون دی ښه دا څه دی فعلون دی دې کې دا نون زاید راغلی دی دې کې الحاق د چا سره راغلی دی ځکه چې فعلول زما دې خبرې ته خیال کوئ دا ټکي لږ بدل را بدل غوندې دي ناشنا عجیبه دي که تکأکم علی تکأکم علی کتکأکم په خدای یقینو که سړی نوم پکې وسي وایي افرنقعوا عني هغه ټکي دي هغه ټکي دي. نو دې ته فکر کوه چې سحنون دا فعلون وزن دی یعنی نون پکې زائد دی په فتحې د فا باندې راغلی دی. معنا یې مکه اوله ده چې کومه مخکې دی ویلې ده بل څه معنا یې نه ده. نو اوله خو ثابت نه دی که ثابت شي دا فعلون وزن او د هغې دپاره ته مثال دی لکه حمدون وزن په کلام د عربو کې شته حمدون فعلون وزن دی وهو مختص بالعالمين خو بیا هم دا یادو ساته بیا هم یادو ساته چې فعلون راغی نو دا په عام اسماو کې نشته مختص بالعالم عالم پورې مختص دی نه د چا لپاره نوم دی حمدون د ملا نوم حمدون اوس وروستو ته نورې ثابتوي لکه پلانې ټکی چې
د فلاني ځای یاد نومونه دي لندور فعلون راشه څومره خبره لندور فعلون فعلون سحنون فعلون وزن دی یو وجه دا ده چې اول خو ثابت نه دی که ثابت شي نو لکه حمدون راغلی دی او دا خاص دی په علم پورې او دویمه وجه دا ده لندور فعلون د وجه د نه موجودېدلو نه د وجه د نه موجودېدلو نه په کلام د عربو کې په وزن د فعلول باندې که دی خو نادر دی او نادر کل لکه موږ معنا کوو په شک د وجه د نه موجودېدلو نه په کلام د عربو کې فعلول وزن په کلام د عربو کې نشته دی خبره باندې پوه شوې لہذا عصفور و فعلول وي نو جمهور به فعلول ته وایي جمهور به فعلول وي ځکه چې جمهور فعلول دی او فعلول په کلام د عربو کې نشته دی لکه مې درته ویلی وم معنی کلمې معنی خو ټکي داسې دی فعلول وزن په کلام د عربو کې نشته فعلول وزن په کلام د عربو کې نشته ما په سبق کې طالبانو ته دا ټکي ومي د نن نه 15 کاله مخکې چې طالبانو ته مې 10 کاله مخکې دا ټکي ومي چې فعلول وزن دا په کلام د عربو کې نشته فعلول دی لہذا دا جمهور چې مونږ خلک استعمالوم دا غلط دی غلط مشهور دی دا ویلی کېږي اصل صحیح چې کوم دی جمهور دی نو هلته یې والی ملاو نو هغه دا خبره ورسېده چې خبره ورته ورسېږي وایي صفا سوتری غلط وایي وایي دا ټول مولیان چې کوم دی دا جمهور وایي دی پکې چې کوم دی د کوم باغ مولی نه چې وایي چې دا جمهور غلط دی جمهور صحیح دی نو هغه مولا ته وویل چې ورته ووایه چې دا هغه نه وایي دا شافعي مولا وایي هغه نه وایي شافعي مولا وایي د شافعي چې کوم دی د هغې دویمه درېیمه صفحه به راواړې څلورمه صفحه به راواړې په هغې کې به وګوري په خپله به تا ته ثابت شي خو په شرط د دې که شافعي درځي په شرط د دې شافعي درځي یو ملا راپسې سوال جواب وکړو ما ته نه لګي چې زه دونه ښه سړی یم او که نه دي چې کوم دی خلک مې نه پرېږدي په کلام باندې نو ما لکه ما څه زه خو د سرو مچو ږغ یم ولې راله ګوتې راوړي نو خبرې راپسې وکړې نو خفه شم انسان خفه کېږي په دې نه خفه کېږم چې څوک دې راته ملا صاحب ووایي او څوک دې راته شیخ صاحب ووایي خبره ونه پوهېږي په دې مې پروا نشته وایه که هسې ولې ته دیوال ته دې ووایي شیخ الصرف او شیخ النحو او شیخ الحدیث او مړه بکواس هم کله کوم راغله خو په بعضې خبرو سړی خفه کېږي بعضې خبرو سړی خفه کېږي چې دی ولې چاته وي نو خامخا به خفه کېږي نو ما ویل یاره نور خو درپسې درتلی نه شم تا پېژنم نه لیدلی مې چېرته په عمر کې لیدلی مې خو دلته یو بل ملګری او زمونږ د دې باندې هغه ته مې په دې دونه چټ باندې لیکل ما ویل چې د زید قایمون ترکیب راته په نیز د هغه چا وکړه چې څوک اجزا د قضیې څلور وایي جواب یې راولېږي ګنې په خدای یقین وکړه چې کوم ځای تقریر کومه نو یادوم به دې نوم دې نه لرم خو یادوم به دې اخر به دې خلک وپېژني چې ون منډ یو تک زیړ دی او دا ورسره مې 3-1 دی نو به ناری شي لا دې اوسه پورې جواب نه دی رالېږلی اوسه پورې او په ایمان کې راویلي په ایمان کې راویلي شیخ حمدالله صاحب له به تاسو نه ځئ چې ځای کوي او بل او محب الله مولوي صاحب الله دې غني د رحمت هغه لاړ خاورې پې امبار شوي مطلب باندې پوه شوي دا سړی ځان مطلب بیا یې څه خبره وکړه بیا مې ورته سوال جواب ولیدو مې چې تصغیر او جمع تکسیره شی اصل ته نقل کوي ولې دی ولې نه رسو جواب وکړو دی ولې نه رسو لا جواب نه دی راغلی خبره باندې پوه شوې نو ما ته یې ما راسپړې سله
هغه باندې کې ایمان ما غریب سره ما پرې مې دا غوړې خله مې امبور دې کې شروع مې د پسې وکړه نو غوړې بیا برانه په تقریر کې نه خلاصېږي نو خبر مې تاسو وکړې دا نشي خبرونه وځي یو خبره مې درته دا وکړه چې سحلون فعلون وزن دی اول خو ثابت نه دی خو که ثابت شي نو تخصیص راغلی دی د علم سره او دویمه وجه دا ده چې فعلول په فتحې د فا باندې دا په کلام د عربو کې موجود دی چې موجود دی نو په ضمیر د فا باندې دی لکه عصفور په خبره باندې وایي نور هم راځي خو دا عصفور کله آسان دی ولا دغه چرچونه مګر اشاره کړې ده خیال کې مالا او دا غي په زمن کې مې دا جمهور پوهې چې جمهور دا جمهور نه فعلول وزن باغې کې جوړیږي او فعلول وزن چې کوم دی نو غلط دی اوس ته وایي چې هغه کټولیان چې وي بلې دې ته غلط مشهور دي ته څه وایي غلط مشهور مطلب باندې کوشش اصل ګوره ما ته خیال وکړه اصل چې کوم دی ډېر نومونه د سیدي چې هغه موږ غلط استعمال مشهور شوی دي چې غلط دي دا غي معنا دا نه چې کوم مليان چې وایي دوی غلط وایي دې په نه پوهیږي په خو استعمال د څه شروع شوی قسم وایي ها قسم یوازې هغه مليان نه لري د نور خلکو نه کېده دا باندې کې قاسم دا اسم فاعل کې نه نو اسم فاعل کې قاسم دې کې قاسم دې موږ قاسم وایو نه موږ قاسم وایو موږ څه وایو قاسم وایو نو دا غلط مشهور دی خو ته کې خو صحیح کې کنه یا اصل داسې دی ګورې ها اصل داسې دی Aku sebenarnya bisa itu ya, boleh tidak? Jawab takliman sahih kan? Jawab kan sahih. Oh, syahid sih. Zama puasita saya tahu sih dari. Dan jawab kita berikan yang zama puasita pada sih dari. InsyaAllah dapat baca puasita pada diri sih. Daya mawasita wai ko sai daya wai masha Allah kawai ne sai yuka Allah ne sta bayan ke barakallah usta khabar zakara kanu ma ko ne wala khabar wani ko shi aga Sultan Shamsuddin Al-Tamash rahmatullah alayhi khabar ke जाने वाले तो चले गए दूसरों का राज पाश करके चले गए नो मुझको क्या बोलिए क्या दोबारा इस तरह बेतस्वीर और जमा तकसीर रखी देख एक शेर असर फल तलक की और नहवागिर नुमियो किताब दे इंशाअल्लाह ताला वाली की रशम چې ارزون مؤنث دی او وروسته ټکی لیکلی بدلیل غریضتون مطلب دا چې دې کې ته تانیثي شته واپټه ده او مقدره ده هغې کې تقدیر دی او غریضتون کې تصغیر راغی نو تقدیر هغه مقدر لفظ ملفوظ شو مقدر لفظ ملفوظ شو نو موږ چې دا خبره کله وکړه دا دعوه مو کله وکړه چې تصغیر او جمع تکسیره دا شیخ بل اصل ته نقل کوي نو په دې وجه باندې چې په یوه کلمه کې د دې لپاره یوه قاعده ده په یوه کلمه کې اجتماع د فرعیتینو جایز نه ده اجتماع د فرعیتینو یعنی دوه فرعي په یو لفظ کې نشي جمع کېدی الا ماشاءالله هغې ته شاذ او اشذ ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي شاذ او اشذ ورته ویلی کېږي دوه فرعي په یو کلمه کې نه جمع کېږي
نو په تصغیر کې مثال په تور چې انزون دی نو دا مکبروالی اصل دی او تقدیر د تاپ کې فرع ده تقدیر د تاپ کې فرع ده او چې کله اونې زتول شو تصغیر پکې راغی نو دا تصغیر د مکبر فرع ده کدل ته مقدره کې نو یو بل فرع هم پکې راشي او اجتماع د فرعیتینو په یو کلمه کې ناجایز ده دا خبره بیا عیني په جمع کې هم ده په شان کې ورته کوي زواتیکا یادیکا خبره پوه شي یادیکا زواتیکا دا دونه ګرانټ کې نه دی هټه کې دی اوس پتا ته باندې بیا چې دا په مال راته زه دا درو وای دا نه درته اوس څه ده یا دا نه درته اوس څه ده کوم دا دې خو مونږه کمالې کړو او وی مال جواب را نه کړو نو څخه دې راته څه نه وایي چې کله خبره بولاله دې خو په تاسو کې مونږ وصل چانو نالم الحمدلله دلته نو نالم په مطلب باندې پوښوي بیا دې ربط جوړیږي خو سره تاسو دا نشاندهي کوم د خبرې چې خبره زو تکي خبره زو تکي دا بل بل طبيعت چې کم ده که ژوند په روزه کې ویما مثلا خبره ده کوم په روزه کې ځکه روزه کې بدیر تری لګ په ماذا يفر باب باختياري ګل ها لنذور فعلون دینه پوری خبره واضحه شوه د وجه د نشواري د وجه د ندرت د وزن د فعلون په کلام د عربو کې وهو صعب هغه علم هغه مخکې ویلیو چې انصح په فعلون كحمدون وهو مختص بالعلم وهو صعفون او هغه لفظ چې هغه فعلول وزن باندې راغلی دی نادر دی په کلام د عربو کې یو ټکی قدر راغلی هغه یو صعفوق لفظ دی سره صعفوق فعلول په وزن باندې دا ډېر بخیل سړی ته وایي صعفوق یو بخیل سړی راغلو بخیل ته وایي نه دی یو بخیل سړی نو او یو خبره پکې دا راغله چې په دې عربو کې دا مختلفو علاقو نومونه دي یو پکې یمامه څه د اهل یمامو د یوې چینی د اوبو ځکه چې هلته اوبه کمې کوڅې دي که نه د هغوی د چینی نوم دی ماء بالیمامة خبره پوه شوې یو او بل ټکی دا راغلی دی چې دا قریة بالیمامه نو ممکن ده چې دا صعفوق د قریې نومي او هغه چینه په هغه قریه باندې مشهوره شوي هغه چینه یا دا صعفوق د هغه چینې نومي او هغه قریه چې کوم دی کلی هغه په چینې باندې مشهور دا شکه خبره باندې پوه شوې نو دا خو زموږ په دې علاقو کې په دې طریقو باندې نومونه چې کوم مشهور شوي الکمرانه خبره که سړی په نوم باندې کله نه مشهوري سړی په نوم باندې کله مشهور شي او اوس خدا خبره ډېره ده زه اوس روزي ګران آباد سړی نو ګران بولې او کله جوړ کړ چې څنګه دې د پاتې ګران آباد نو دا نومونه کېدای شي نو یا قرية بالیمامه یا ماء بالیمامه عین چشمه او یا یو سړی چې دا غنم صعفوق او هغه خوا شوی شین کاڼی په جیب یې لړم ناست و بخیل بلکې سم ابخل وخنوب ضعیف ملا پې راپاتې تر خدای خواره مه کړه ته چې وایې چې فعلول وزن په کلام د عربو کې خرنوب نه د خرنوب جواب یې وکړ چې دا ضعیف دی بلکې په دې کې اصل راغلی دی خروب څه شی خروب دا خروب کاپوړه پیژنې
کامبیله موته وي، کاکوړه موته وي، کامبیله موته وي، او د پښتو په اصطلاح کې ورته ترخه هندوانه موته وي. څه ورته وایي؟ ترخه هندوانه وایي. که نه پېژنې نو په ساري ته لاړ شه، ویې وایي د کاکوړې یا کامبیلې یو دانه راکړه. نو دې کې دوه قسمه دي، یو باغي ده هغه دونه خبره پوه شوې، او یو چې کوم دی ځنګلي ده هغه د بیلې د دانې عمره په دې خوړونو کې او په دې شګو وغیره کې کېږي. ازغیدار بوټی دی او دونه وړې وړې دانې کوي. ازغیدار بوټی دی وړې وړې دانې کوي. او یو چې کوم دی دا کامبیله چې دا کومه غټه باغي ده دا خلک کوي او عام طور باندې بره په دې بټخېلې نه بره په دغه علاقو کې چکدره کې او ویلي جولګرام په دې علاقو کې په پټو کې په جوارو کې دا عام طور باندې خلک کوي. جوارو کې او هغې کې داسې د هندوانې په شانې زیرې کړي، د هندوانې د بوټي په شان. تاسو اصحاب کهف غار کې نو شکل زه څه وکړم؟ اوس جوار ته نه پېژنې، غنم ته نه پېژنې، خبره پوه شوې؟ دغه ده هندوانې بوټی ته نه پېژنې. مونږ خو زمیندار خلک یو وروره هر لوبه او نخره کوو نو دغه مونږ ځکه پېژنو. نو هغې ته دونه دانه کوي، هغې ته وایي کامبیله. د غټ ټماټر عمره بلکل ګول ښه، بلکل غونډه د ټماټر عمره داسې نه چې ټماټر په شان دې اوږده یا ته سړی، بلکې ګول وي، ګول غونډه مونډه لکه یو درمیاني امرود چې واخلي. خبره پوه شوې؟ ترې راوړه که خدای خیر مې نه رسوي. خبره پوه شوې؟ دې ته وایي کوم ځای دی؟ خرنوب. نو دا خروب زیات مستعمل دی، خرنوب نه. چې خرنوب نه شو، خروب شو یا خرنوب شو نو خو بیا فعلون وزن دی که نه؟ لکه دا نادر دی، دا نادر دی. او بل یو سره دا ووایي چې که خرنوب وي نو بیا دا دی چې دا ضعیف دی. دا څه شی دی؟ دا ضعیف دی. په دې خبره پوه شوې؟ د بعضې ټکي په معنا زه ډېر وخت ولګوم. هغې وجه دا ده چې دا ټکي والله چې ګرځه که دې پیدا کړم پیدا به یې کړي، خو دونه غټ غټ کتابونه ورپسې وګورې چې زړه به دې شین شي. په مطلب باندې پوه شوې؟ زړه به دې شین شي. ولې د ډېر د لغاتو په کتابونو کې هم نشته، ډېر د لغاتو په کتابونو کې هم نشته. موږ څه چل وکړو؟ موږ یې څنګه را پیدا کړو؟ ته به وایې چې ته د زبرګ زوی چې ته را پیدا کړې، موږ یې نشو را پیدا کولی. موږ د دې ټکي معنا راواخلو په انګریزۍ کې. نو بیا یې وګورو په انګریزۍ کې انګلیش ټو اردو دې ډکشنرۍ کې وګورو. خبره پوه شوې؟ نو چې دې کې وګورو نو معنا یې را پیدا کړو. ته خو په عربۍ کې کوو، ته خو خرنوب او خرنوب ګورې، خرنوب ګورې، او خرنوب او خرنوب به تا ته چې کومدیانو په منجد کې او یا چې کومدیانو په بل لغت کې نه ملاوېږي. تا که راځي نو مونږ د دې ټکي معنا زده کړو په اردو کې یا د دې ټکي معنا زده کړو په انګریزۍ کې. نو بیا یې په داسې ډکشنرۍ کې وګورو چې انګلیش ټو اردو وي یا دغه وي دا اردو اردو نه اردو کوي، عربۍ نه اردو کوي، فارسۍ نه اردو کوي. داسې ښه وسمنان فعلان وخزعان نابرون. او سمنان دا فعلان وزن دی، سمنان فعلان وزن دی، او خزعان نابر دی. دا بل مثال ذکر کړي، بل مثال د دې خبرې ذکر کړي. دا خضروف ده په جلا جلا ده، دا خضروف او خضروف ده، خضروف جدا ده. سمنان فعلان وزن دی، سمنان فعلان وزن دی. بل مثال د دې خبرې پیش کړي چې حرف زائد به په آخر کې راغلی وي او دلیل به پې موجود وي چې دا د زیادت لپاره دی. هغه دا دی لکه سمنان. سمنان دا د یو چیني نوم دی، بني ربیعه. عربو کې یو قبیله دا هغوی چې کوم دی نو دا چینه ده، د هرې قبیلې او د هرې علاقې او د هر ځای او د هر کلي وه د اوبو یو ځای و، کویه به هم چینه به وه. نو سمنان هغې ته ویلی کېږي. دا فعلان وزن دی.
فعلان الف نون پکې زائد راځي دي خزعان نادرون نه اعتراض کوي چې خزعان چې راغلي خزعان فعلان وزن دي نو سمنان دي فعلان وزن شي کنه سمنان دي شي فعلان وزن دي شي د جواب کې نادر دي نادر چې کوم دي نو هغه ته دا افاظ باندې هغه ملحق دي نشي واقع کولې وبطنان فعلان وقرطاس ضعيف او بطنان دا بل وزن دي چې د دې په اخر کې نون راغلی او دا نون زائد دی او دلته کې دلیل موجود دی چې دا فعلان وزن دی ځکه فعلان وزن په کلام د عربو کې کثیر دی شایع دی لکه څنګه چې فعلان وزن کثیر او شایع دی نو فعلان هم کثیر او شایع دی بطلان د ګیري د باطن ته ویل کېږي د ګیري د ویښتو دی باطن طرف ته چې کوم دننه طرف ته ویل کېږي بیا دې مولا اعتراض وکړو چې قرطاس خو راغلی دی که نه قرطاس کاغذ ته وایي جواب یې وکړو ضعیف څه شی دا ضعیف دی ځکه په قرطاس کې چې کوم دی نو استعمال قرطاس دی څه شی دی قرطاس دی قراطیس جمع راځي او قرطاس دا ضعیف دی مع انه نقیض زهران سره له دې نه چې دا بطلان نقیض د زهران دی زهران او زهران دا فعلان وزن یقینا دی زهران فعلان وزن یقینا دی نو بطلان فعلان وزن یقینا شو بس